معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وکمو سیزونو باندې چې مونږ نه فاسدېږي سحر داغه سیزونو بیانو چې پاغي باندې مونږ فاسدېدو مونږ ماتېدو اوس هغه سیزونه چې پاغي باندې مونږ نه ماتېږي نو هغه څلور سیزونه دي که یو مونږ کوونکی وکړو نو په هغې مونځ نه ماتېږي پهله نمبر یو سړی مونځ کوي او مخې ته یې لیکل دي مونځ کوي او مخې ته یې لیکل دي یا قرآن کریم پروت دی کولاو دی یا نور لیکل دي خدای مسکه غلی کلی مخه تراله او په خلی باندې پاغي تلفظ نک صرف قربانی پوي شو چې د دې لیکلو دغه مقصد ده نو پدې باندې موږ نه فاسدي علماء وی افضل ادا ده چې سړی مسکای نو پهله به مخامخ ولیکل نه ولې دې سره توجه بدلیږي اکثر جمعتونو کې په دې محراب باندې آیات الکرسی لیکلي یا نور لیکلي کړي نو دا فقها وی مکروه دي تب مستولاړ نو ستا توجه بواړي ایله باغوي نو که تلفظ دی پیو کنو منز دی مات تے او که دیو نکنو مکروح دی نو یو منز کون کے چلی کلو تاو گوری او پی پویشی او پخلیو نوائی نو پا دی منز ماتی گی نا دویم نمبر یو سڑے پا منز ادری دا او د په غاخونو کې خوراک ده د جبوال راواله غ خوراک رو وستا په جوابان یو هغه اوخړه لکه دا خوراک د شرشمو د دانی په اندازو نو بیا خو یې منځمات ته او که د شرشمو د اندازې نه کمو نو بیا نه ماتی او کده داسې چلو که چې دا خوراکي په جبه بهر که او په لاسونو کې ګوتو کې داسې ونیوه او بیا یې دننه که نو که د شړشمو د دانې نه کمه وي نو د مونځ بیا مات دی ځکه دې ته عمل کثیر وایي که یو سړي داسې چلو که چې فینټ یا ګولۍ یا بل سیس هغه په مونځ کې خوله کې ورواچو چې دا خاصم د غاښونو په منځ کې نه دی او هغه پینټ یا ګولۍ ویلی شوه او د هغې خوږوالی او خوند یې مرۍ ته لاړه نو مونځ یې مات دی ځکه دا خوراک دی دا خو هغه ویلی شي نو د ویلي کېدلو باندې د هغه خوړی شي یو خبره ده که یو مونځ کوونکی د مونځ نه پیله خوږ سیز وخوړه یا یې خوله کې واچو د مونځ نه پیله او هغه سیز یې تیرم که خو دی چې په مونځ ودرېده نو خوله کې د هغه سیز خوږوالی محسوس که سیز خو یې تیر کړی دی پیله خو چې په مونځ کې ودرېده نو خولې خوږه وه نو په دې باندې بیا مونځ نه ماتېږي ځکه دا خو یې د مونځ نه پیله خوړلی او دا صرف خوند یې پاتې دی نو خیر دی
دریم نمبر یو مسکون کې مسکی او د مخې ته انسان تیر شو، سړی تیر شو یا ښځه تیر شوه یا خر تیر شو یا سپی تیر شو، نو په دې باندې مسکون کې دا منځ مات نه دی، اگر که تیریدونکی پې ګنهګار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی څوک چې د منځ مخې ته تیریږي او دته دا پته لګېدلی وی چې په دې تیریدلو باندې ماته الله پاک څومره سزا راکوي، نو دی به څلوېښت ولاړو خو تیر به نه. نو محدثین ډیر احتیاط کوي دا حضور په خبرو کې. راوی وای ما نه ییر دی چې رسول الله مبارک 40 کال یاد کړی دی، که 40 چیرې به یاد کړی دی، که 40 میاشتې یادې کړی دی. وای ما نه دی 40 نه وروستو دا ټکی هیر دی. نو دی وای بس حضور فرمایي ولاړ به که تیریدونکي ته پته وی چې څومره ګناه د زما په دې تیریدلو کې او څومره سزا به الله راکوي، نو 40 به ولاړو. نو علما څومره احتیاط کوي چې په خپل پیغمبر باندې دروغ ونه وایم. خو بل حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک فرمایي وای کې تیریدونکي ته پته ولګي چې زما په دې تیریدلو باندې ما ته څومره سزا ملاویږي، وای دی به 40 خریف ولاړو. او یو روایت کې دام دی چې 40 کاله به ولاړو. نو د مسکون کې چې څوک مسکی د هغه مخې ته به څوک تیریږي نه. نو دې کې څلور صورت دي. ښه، یو سړی مسکی او بلې مخې ته تیریږي، نو په ټولو صورتونو کې تیریدونکی ګنهګار نه دی. که درته یاد شي دا مسله درته ما کړې وم. څلور صورت دي. یو دا چې څوک مسکی د هغه دپاره بل ځای وي د مونځ کولو، خو سره د هغې نه داسې ځای کې ودرېده چې بل سړی تیریږي د هغه مخې ته، او د تیریدونکي دپاره بل ځای وي چې تیر شي، خو سره د هغې نه د مونځ کوونکي مخې ته تیر شه. نو په دې صورت کې دواړه ګنهګار دي، نقصان دواړو کړی دی. مونځ کوونکي دپاره بل ځای او تیریدونکي دپاره بل ځای، خو مونځ کوونکی دلته ودرېد او تیریدونکی د ده مخې ته تیر شه، نو دواړه ګنهګار دي. دویم صورت دا چې د مونځ کوونکي دپاره بل ځای نشته، همدقه یو ځای دی، خو د تیریدونکي دپاره هم بل ځای نشته، همدغه یو ځای دی. کله داسې وشي که نه، موږ او تاسو چې مونځ کوو نو آخري خلک چې کم ولاړي په مونځ، نو د مخکې خلکو دپاره ځای نه وي چې اوس په کومه تیر شم. د مونځ کوونکي دپاره بل ځای نشته او تیریدونکي دپاره بل ځای د تیریدلو نشته، نه په دې صورت کې دواړه نه دي ګنهګار. یو سړي به ضروري کاري او تا به صلات تسبیح نیت تړلی، نه به تا ته ولاړي، نو شریعت کې توسع ده، پراخي ده، تنګي پکې نشته. دریم نمبر صورت دا ده چې د تیریدونکي دپاره بل ځای نشته، همدقه یو ځای دی، خو د مونځ کوونکي دپاره بل ځای شته چې بل ځای کې ولاړ وی، خو سره د دې نه دلته یې مونځ وکړه، نو په دې صورت کې مونځ کوونکی ګنهګار دی او تیریدونکی ګنهګار نه دی. څلورم صورت دا دی چې د مونځ کوونکي دپاره بل ځای نشته چې مونځ وکړي
او د تیریدونکي د پاره بل لار شته چې په بل ځای باندې تیر شي او سره د هغې نه د مسکونکي مخې ته تیر شو، نو په دې صورت کې تیریدونکی ګناهګار دی او مسکونکی ګناهګار نه دی. د رشوت غوندې مسئله ده. رشوت کې هم څلور صورت دي. الله دې مونږ او تاسو ټول ته وسه. یو دا دی چې دا څوک رشوت الی نو د دنه بر افسر عملی بغیر د رشوت نه دی دستخط کولی نشي، مجبور دی. او دا چې څوک رشوت ورکوي نو بغیر د رشوت ورکولو نه هغه ورته دستخط نه کوي، نو په دې صورت کې دواړه نه دي ګناهګار. لکه اوس افسران چې دي، لاندې افسران چې دي، نو بر افسران ته پیسې غواړي، موږ له به دومره پیسې راکړي. دویم صورت دا دی چې دا څوک رشوت الی نو دی بغیر رشوت دغه کار کولی شي دستخط، او دا چې څوک رشوت ورکوي نو بغیر رشوت کار کیږي، خو چلو لږ وروستو کیږي یا به قطار کې ولاړي. اکثر مونږ او تاسو کارت جوړو یا پاسپورت جوړو، نو چې دفتر ته لاړ شو نو لوی قطار لګېدلی، نو هلته یو کس ګرځي وي 100 روپۍ مال راکه، د ټولو نه به دې مخکې کړه. نو په دې صورت کې دواړه ګناهګار دي، رشوت اخیستلو والا هم رشوت ورکولو والا هم، دواړه بی ضرورت علی. دریم نمبر صورت تا ده چې څوک رشوت علی نو هغه بغیر رشوت دستخط کولی شي، خو چې څوک رشوت ورکوي هغه ته بغیر رشوت دستخط کوي نه، نو په دې صورت کې رشوت اخیستلو والا ګناهګار دی، ځکه بغیر رشوت هم کار کولی شي او رشوت ورکولو والا ګناهګار نه دی. څلورم صورت دا دی چې رشوت اخیستونکی بغیر د اخیستلو نه هغه دستخط خپل برنی افسر پریدي نه، او دا چې څوک رشوت ورکوي نو بغیر رشوت د کار کیږي، نو په دې صورت کې اخیستونکی ګناهګار نه دی او ورکوونکی ګناهګار. نو دا څلور صورت دي په رشوت کې. دغه رنګې څلور صورت په دروغو کې دي. دروغ ویل روا دي که ناروا دي؟ نو څلور صورت دي. ښه، یو صورت دا دی ته چې دروغ وی نو خو یو څیز به پې حاصلې، یو کار به پکې، نو که ستا کار داسې و چې بغیر دروغه بالکل نه کېده، چې دروغ نه وي نو نه کېږي، نو اوس به دې کار ته ګورو. دا ته چې کم کار بغیر دروغه ستا کېږي نه، دا کار حرام دی که حلال دی؟ که دا کار حرامو نو دروغ هم حرام، او که دا کار حلالو نو دروغ هم حلال. زی ته به ګورې ستا یو کار بغیر دروغه نه کېږي، ته چې دروغ نه وی کار نه کېږي، نو دا ته چې کم کار په دروغو کې نو که دا حلال نو دروغ حلال، ځکه بغیر دروغه کېږي نه. او دا ته چې کم کار په دروغو کې که دا حرامي نو دروغ هم حرام. دې ته به سوچ کوئ. مونږ او تاسو بې ضرورته دروغ وایو، اټومیټک د خولې نه هم دروغ وځي، هېڅ ضرورت ورته نه. زمونږ یو ملګری دی نو هغه هم دروغ وایي ډېر. نو ما وی ولې دروغ وایي؟ وایي اوس هم خوله مخته شوې، بې ضرورته وایو. دروغ هله ووایه چې بغیر دروغو دې کار نه کېږي، نو که دغه کار حلالو نو دروغ به حلالي، که دغه کار حرامو نو دروغ هم حرام. دویم نمبر صورت دا دی دا ته چې کم کار په دروغو باندې کې حلال دی
خو بغیر دروغ هم کیږي حلال کار دی که دروغ وي نو هم کار پې کیږي او که دروغ نه وي نو هم کار پې کیږي خو چالو لږ رستوي نو په دې صورت کې هم دروغ ویل حرام دي ګوره ځکه بې ضرورت دي دریم نمبر صورت دا دی دا ته چې کم دروغ وې نو دې سره ستا بدن بچ کیږي تا ته یو سړی وي هلکه فلانې کار دې کړی که نه نو که ته دروغ وې نو بچ کیږي وینه دې بچ کیږي او که رښتیا وې نو مړ کیږي به نو دلته دروغ ویل پکار دی بیا ځکه د ځان حفاظت فرض دی نو بیا به دروغ وې چې ستا بدن بچ شي که رښتیا وې خو سړی دې نه پرېږدي نو دا په مسله د ایمانیاتو کې د ایمان په مسله کې که تا دروغ نه وې او رښتیا دې وي هغه مړ کړې نو الله به اجر درکوي او په عامو معاملاتو کې که تا رښتیا ووې او دروغ دې ونه وي او هغه مړ کړې نو سزا به درته میلاویږي ووایه دروغ څلورم نمبر صورت دا دی ته چې دا دروغ وې نو دا د دوو کسانو په منځ کې صلح کې ستا د دې دروغو فایده متعدی ده لکه د دوو کسانو په منځ کې روغه کې نو په دې صورت کې دروغ ویل مستحب دي ثواب در د ځان د بچاو د پاره دروغ ویل فرض دي او د دوو مسلمانانو دروغ د پاره دروغ ویل مستحب دي ثواب به درته ملاویږي نو داسې شریعت کې توسع ده ښه شریعت چا باندې تنګي نه راولي هر یو څیز ته به سوچ کوئ نو هغسې به بیا کوئ نور تفصیل پکې ډېر څلورم نمبر یو سړی مونځ باندې ودرېده او زنانه ته یې وکته نو زنانه ته په تشو کتلو باندې مونځ ماتېږي که نه نو نه اگر که دا پردی زنانه نو مونځ پې نه ماتېږي لیکن ښه خبره دا ده چې پردی زنانه ته سړی مونځ کې نه ګوري دا مکروه دي مکروه دي خو د مونځ په ماتونکو کې یو څیز نه دی درود شریف وائے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا